الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. خجي مونږه علم النحو اوله ایسه ختم کړه د علم الصرف اوله ایسه شروع کړه او د علم الصرف ته ویل شي الصرف ام العلوم والنحو ابوها. دا علم الصرف چې دا د ټولو علوم مور ده. چې په علم الصرف باندې یو طالب ماهر شو کنه هغه به مخکې د ټولو کتابونو عبارت ډېر ښکلې طریقې سره ویلی شي. د صرف نحو کې بیا هم څه ګزاره کېږي خو صرف چې کم طالب کمزوري هغه مخکې بیا که نحو ښه مضبوط هم وي که نه او صرف یې کمزوري نو مخکې عبارت نشي ویلی. صرف ډېر لازمي دی که نه ځکه د ټولو علومو مور ده. نو چې مور وي نو بچي راځي چې صرف مضبوط وي نو علوم به درته یادېږي او پوهېږي به. او نو ګورئ مونږ بله ورځ ګردانونه یې زده کړي وو. د ذال هابا دا یو ماده ده 3 حروف دي او تاسو ته ما ویلي وو چې په عربۍ کې په صرفو کې د ټولو نه زیات 3 حروف والا لفظ ډېر استعمالیږي. 99.99% استعمالیږي. نو ټیک شو جي. نو هغې د عرب چې دي که نه د دې ذال دپاره یو خپل حرف مقرر کړی دی، د ها دپاره بل مقرر کړی دی، د با دپاره بل مقرر کړی دی. نو بیا مونږ دې ذال هابا ته هماغه لفظ والا ورته وایو که نه چې دا د پلاني په ځای باندې دی، دا د پلاني په ځای دی، دا د پلاني په ځای دی. نو دلته کې څنګه ذال هابا مونږ یې زده کړي وو که نه. عرب وایي فا عین او لام، فا عین لام دا مونږ سره حروف اصلي دي، حروف اصلي او دا مونږ سره ماده ده. دا فا عین لام دا ماده ده، دا 3 حروف مونږ سره ماده ده او دا مونږ سره تله ده. دا فا عین لام مونږ سره تله ده. اوس په هره یوه صیغه مونږ په دې فا عین لام باندې تلو، هره صیغه به په فا عین لام باندې تلو. ټیک شوه. که د فا عین لام د وزن برابر وه نو دا به اصلي، که د فا عین لام نه یو حرف زیات کم و نو دغه ته به بیا مونږ دغه وایو زاید وایو، هغې ته بیا زاید وایي. د فا عین لام سره چې په وزن کې برابر وي که نه هغه به اصلي، چې د دې فا عین لام نه کم زاید حروف وي مخکې وروستو هغې ته به حروف زایده وایو. ټیک شو جي. فا عین لام دا مونږ سره تله ده. ټیک شوه. هره یو صیغه به مونږ راخلو په دې فا عین لام باندې به تلو. که د فا عین لام سره برابر وه نو دا به بیا مونږ سره حروف اصلي. که د فا عین لام سره برابر نه وه مخکې وروستو ته یو حرف نیم زیات و کم و نو هغه به بیا حروف زایده وي. ټیک شوه. نو اوس وګوره د ذال ته نه دی، ذال ته عرب وایي دا فا کلمه ده، دا ذال فا کلمه ده، دا ها چې ده وایي دا عین کلمه ده او دا با چې ده وایي دا لام کلمه ده. ټیک شوه. مطلب د دې دی چې یاره دا ذال چې دی وایي دا فا کلمه ده. نو دا خلک ړانده دي نه ذال او فا نه پېژني. خو مطلب یې دی چې دا ذال چې دی دا د فا په ځای دی. ټیک شوه. او ها چې ده دا د عین په ځای دی، د عین کلمې په ځای دی. او با چې ده دا د لام کلمې په ځای دی. نو هلکه وایي دې صیغه کې چې دی فا عین لام دا 3 حروف دي. نو دا عرب چې دي که نه عرب دی به دا فا عین لام چې دي که نه فا عین لام دی د فا عین لام کې نه دی اولی حرف ته حرکت ته سوی نه د آخري حرف حرکت ته سوی. دا عرب چې دي که نه دا به یا کله راولي فا عین لام لکه ذال هابا په فا باندې هم زبر دی، عین باندې هم زبر دی، لام باندې هم زبر دی. کله به دی داسې کوي که نه همدقه فا عین لام به مونږ سره وي، فا او لام په دې باندې به دا خپل حرکات وي. دې عین له به کله زیر ورکي او کله داسې کوي که نه همدقه فا عین لام به یې مونږ سره ښه د دې نه هغې تاویږي را تاویږي.
په فا او په لام باندې به موقع خپل حرکت وي څنګه په اول باندې فا او لام باندې خپل حرکت و په دویم کې فا لام باندې خپل حرکت و په دریم کې فا لام باندې خپل حرکت و نو دلته کې دی داسې کار وکړي چې په دې عین دا عین کلمه نه ده دا بس د دې حرکت بدلی را بدلی کله به دې له زبر ورکوي کله زیر ورکوي کله پیش ورکوي خو هماغه د ماضي وي ښه د ماضي یو لوی علامت پہچان دا دی چې د فعل ماضي په اوله صیغه د فعل ماضي اوله صیغه نه دي اخیری حرف باندې به همیشه زبر وي دا د ماضي پہچان دی فعل ماضي د اولې صیغې پہچان دا دی چې په اخیری حرف باندې به زبر وي او د مضارع یعنی د حال او د مستقبل لپاره چې کومه صیغه استعمالیږي هغې ته مضارع وایي د مضارع پہچان دا دی چې د هغې په اوله صیغه باندې به همیشه پیش وي نو ماضي او مضارع کې دا فرق شو جي ماضی په اوله صیغه نه ده ایک نمبر صیغه دا وګورئ ذالحابا په دې ایک نمبر صیغه په دې با باندې به همیشه زبر وي ٹھیک شوه او دا ګورئ څه سره بدلیږي نه د ذالحابا نه دی د ده دا با باندې چې کوم حرکت دی دا کله هم نه بدلیږي بس دې باندې به دا با باندې به دا زبر وي نو عرب داسې کوي که نه جي چې صرف په دې عین کلمه باندې کله زبر راوړي کله زیر راوړي کله پیش راوړي ٹھیک شوه اوس مونږ اردو کې نه دی اردو کې مونږ وایو کتاب په دې اول حرکت باندې زبر زیر پیش راولي کتاب دلته د کتاب لاندې زیر دی ته به زبر کتاب ولې نه وی یا کتاب ولې نه وی زه به درته وایم وروره دا چې کوم د اردو ماهرین دي هغوی ورله دغه نوم مقرر کړی دی کاف لاندې زیر راولي هغه کتاب او کتاب نه وایي هغوی کتاب مقرر کړی دی نو موږ څه شی یو هغوی ماهرینو نو دغه شان د عربۍ ماهرینو په عین باندې کله زبر راولي کله زیر راولي کله پیش راولي دا ماهرینو مقرر کړي دي موږ خو په دې کې څه نشو کولی ٹھیک شوه اوس موږ وایو کرسی ته به وایې دا کرسی یا کرسی ولې نه وې ته ولې دا کرسی وې زه به راته وایم وروره ما څه د ولې جواب صرف دومره دی چې دا د عربۍ دا اردو ماهرینو دا کرسی مقرر کړی دی ٹھیک شوه زه به راته ویم د قلم چې دی که نه په قاف باندې دی زبر وایي قلم 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 نو ته وایې قلم او قلم ولې نه وې ورته وروره دا ماهرینو دا مقرر کړي دي نو دلته په کتاب باندې کاف لاندې اول حرف لاندې زیر راوستی دلته په دویم حرف باندې پیش وای او دلته په اول حرف باندې پیش وای دلته کې په قلم کې په اول حرف زبر وای نو څنګه چې اردو والا په اول حرف کله زبر کله پیش کله زیر راولي ٹھیک شوه زبر زیر پیش راولي داسې عربۍ والا صرف په عین کلمه نه دی عین کلمه په فعل ماضي کې په فعل ماضي کې مضارع خبره راته نه کوم په فعل ماضي کې په اول کله به په عین کلمه زبر راولي کله زیر راولي کله پیش راولي نو د دې زبر والا نه دی چې د دې زبر والا خپلې صیغې دي چې عین کلمې باندې کله زبر وي که نه د دې خپلې صیغې دي اوس وګوره په دې ذالحابا کې عین کلمه چې ده که نه د عین کلمې په ځای ها ده که نه په ها باندې ګوره زبر دی نو د فا عین لام چې کوم هغه د عین باندې حرکت زبر دی که نه نو د دې فعل نه د دې صیغې نه چې په کم باندې په عین کلمه زبر دی د هغې نه دی دا ذالحابا راغستی دی ٹھیک شوه اوس ته به فاعله څنګه دی فاعله نه ته ماته یوه صیغه ووایه زه به درته وایم هغوی وایي رحمه رحمه فاعله رحمه ٹھیک شوه ته به وایې د فاعله نه هغوی کم یو وایي زه به درته وایم هغوی وایي که نه کرمه یا وایې قربه عین کلمه باندې پیش دلته راوستی دی فاعله په شانتې دی فاعله نه کرومه بر وزن فاعله قربه بر وزن فاعله رحمه بر وزن فاعله فعله بر وزن ذهبه فعله بر وزن خلقه فعله بر وزن جعله پوهیږي جی اوس مونږ په دې کې صرف ذهبه یې زده کړی دا تاسو ته بیا ما تاسو ته ویلي وی په ذهبه کې هو ضمیر فاعل دی دا ذالحابا پکې فعل دی او هو ضمیر پکې فاعل دی هو ضمیر پکې څه شی دی فاعل دی اوس دې دویمه صیغه کې ګورئ دا ذالحابا نه دی ذالحابا دا فعل دی دا الف پکې فاعل دی
دا ذهبا دا فعل دی، وو پکې فاعل دی. ذهبا دا فعل دی، دې ته وګورئ. او ګورئ د مؤنث دپاره صرف هغې دا تا نه دی، دا تا د مؤنث علامت دی. ګورئ دا پکې فاعل نه دی. ښه په ذهبت کې نه دی، ذهبت دې کې دا تا د مؤنث علامت. ذهبا په څلورمه صیغه کې دی، په اوله صیغه کې دی. خو ته به وایې چې یاره په دې ذهبه او دغلته هم ذهبه دی، دلته هم ذهبه دی، زه به اوس څنګه پېژنم چې دا د مؤنث دی او که دا د مذکر دی؟ نو صرف د مؤنث د پهچان دپاره هغې ورسره دا تا لګوي، تا ساکن لګوي. نو دا تا ساکن د مؤنث پہچان د پاره وي. نور دا تا ساکن پکې فاعل نه وي، دې کې دا نهیه ضمیر فاعل وي. او نور پکې فعل پکې صرف دا ذهبا دی. ٹھیک شو؟ او دا هیه پکې فاعل دی. او دا ذهبا چې دی دا فعل دی. او دا تا الف تا دا پکې فاعل دی. ذهبا فعل دی، دا نون پکې فاعل دی. ذهبا همدقه یو ذهبا ټول یو فعل دی، دا یو فعل او دا تا پکې فاعل. ذهبا فعل، دا تما پکې فاعل. ذهبا فعل، تم پکې فاعل. ٹھیک شو جی؟ ذهبا فعل او تے پکې فاعل. ذهبا فعل، تما پکې فاعل. ذهبا فعل، دا تن پکې فاعل شو. دلته کې دا ذهبا فعل، دا تو پکې ضمیر فاعل دی، دا تو ضمیر پکې فاعل دی. دا ذهبا فعل، دا فعل او دا نا پکې فاعل دی. نو فعل ته وګورئ جی، په ټولو صیغو کې دا ذهبا دا دقه یو ذهبا د ټولو صیغو کې 14 کې چلی. په صرف په اوله صیغه او څلورمه صیغه دې کې ضمیر پټ دی. هغه چې کوم پکې پټ وي هغې ته مستتر وایي. دا مستتر هم دی، مستتر هم دی. ها مستتر هم ویلی شي، مستتر هم ویلی شي. چې کوم ضمیر پټ وي په صیغه کې که نه هغه ته مستتر وایي. نو په فعل ماضي په 2 صیغو کې ضمیر پټ وي او د فعل مضارع په 5 صیغو کې ضمیر پټ وي، هغې ته مستتر وایي. او چې کوم کې دا لږ ډېر علامت ښکاري که نه، دلته د واو ته موږ د الف ته موږ فاعل وایو، دلته واو ته وایو، دلته دا هیه هم مستتر ده. دا تاب ته موږ وایو، د نون ته وایو، تا دا تما تم تی تما تنه تو او نا، دې ته موږ فاعل وایو. نو دې فاعل ته چې دا پکې څه ناڅه ښکاري که نه، دې ته بارز وایي. ضمیر بارز، بارز چې کوم ظاهر بارز ظاهر یو شان دی راځي. ٹھیک شو جی؟ نو هغه خبرې په خپل ځای لکه مشکلې دي، خیر دی هغه به بیا چېرته چیړو. کوشش به کوو چې دا موږ دومره وپېژنو چې فعل صرف یو دی، ذهبا. دا ذهبا واخله د اولې صیغې نه تر 14مې صیغې پورې ټولو کې یو دغه ذهبا دي که نه. نو دا کوم ذهبا چې دی دا فعل دی او دې سره چې دا څه نور لګي دا فاعل دی. اوس هم زده که جی؟ ها نو ګورئ په اول درې د مذکر غایب دي. اول درې مذکر غایب د پاره دي، لکه څنګه چې به مونږ وایو هو، هما، هم. اومقه هو هما هم په دې کې فاعل دي. ٹھیک شوه؟ او دا ذهبا ورسره فعل دی. نو ذهبا، ذهبا، ذهبو، لکه هو، هما، هم، ذهبا، ذهبا، ذهبو. او دلته اوس په مؤنث ته درې صیغې چې دی غایب مؤنث دی ته غایب هغه ته مذکر سره هم دی، مؤنث سره هم دي. نو ذهبت، ذهبتا، ذهبنا، ذهبت، ذهبتا، ذهبنا، ذهبت، ذهبتا، ذهبنا. اوس د حاضر مذکر درې صیغې دي. حاضر مذکر درې صیغې دي. مونږ چې به وایو انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتم، دغه شانتې به ووایو ذهبت، ذهبتما، ذهبتم، ذهبت، ذهبتما، ذهبتم. د مؤنث درې صیغې دي حاضر مؤنث. ٹھیک شوه؟ نو هغې لپاره موږ به وایو انتی، انتما، انتم به مې که نه. اوس به وایو ذهبتي، د ذهبا سره به صرف تی لګوه. ذهبتي، ذهبتما، ذهبتن. ٹھیک شوه؟ او بیا به هم دا انا وي، د یو متکلم واحد دپاره به هم انا وي او د تثنیې او جمع دپاره به هم نحن وي. نو د انا په ځای باندې دی وي ذهب تو، د ذهبا سره صرف تو لګولې. ذهب تو، زه لاړم. ذهب نا، مونږ دوه یا ټول لاړو.
ټیک شو. نو دا ذهبت چې دا مذکر هم ځان له ذهبت ویلی شي، مؤنث هم ځان له ذهبت وایي. لکه څنګه چې په اردو کې مونږ وایو مې، نو دا مې مذکر دپاره هم ده، د مؤنث دپاره هم ده. داسې خو نه ده چې یاره مؤنث ځان نه بل څه استعمالوي د مې په ځای باندې او موږ مذکر صرف مې استعمالوي. ټیک شوه. یا موږ پښتانه په پښتو کې وایو زه، نو دا زه چې دی که نه چې زه وایم زه، نو زه مذکر هم ځان ته زه وایم او مؤنث هم ځان ته زه وایي. ټیک شوه. نو دقه شانت په عربۍ کې نه دی ذهبتو مذکر هم ځان لپاره وایي ذهبتو او مؤنث هم ځان لپاره ذهبتو وایي. او ذهبنا دا دوه کسان هم ویلی شي، مذکر هم ویلی شي مؤنث هم ویلی شي، او ډېر هم ویلی شي، مذکر هم ویلی شي مؤنث هم ویلی شي. که مذکر ډېر وایي که نه، که دوه مذکر وایي هغې به هم وایي مونږ دواړه یا مونږ، او که ډېرې وایي هغې به هم وایي مونږ، او که مؤنث دوه دي هغې وایي ځان لپاره استعمالوي نو هغې به هم وایي مونږ، او چې ډېرې ځان له استعمالوي هغې به هم وایي مونږ. د بېل بېل لفظ خو نه وي که نه. همدقه شان په عربۍ کې هم دا دوه د دواړو دپاره دي. ذهبتو ذهبنا د مذکر دپاره هم دي مؤنث دپاره هم دي. نو دا لږ گردان لږ تیز زده کول غواړي ها، خو سره معنو ته به پکې غور فکر کې ها. دا ذال هابا پکې فعل دی، د فعل معنی ده ګیا. ټیک شوه. او هغه هو هما هم هي هما هن انت انتم انتم انت انتم انتن انا نحن دغه پکې فاعل دی. خو اول به ګوره یاد وساتئ موږ د فاعل معنی کوو ها. که موږ صحیح ترجمه زده کول غواړو که نه، اول به موږ د فاعل معنی کوو، اخره کې به موږ د فعل معنی کوو. ټیک شو جی. او که چېرته موږ سره په یو جمله فعلیه کې موږ سره فاعل هم راغی، مفعول به هم راغی، مفعول له هم راغی، مفعول فیه هم راغی، مفعول مطلق هم راغی، او مفعول معه هم راغی، او موږ سره جار مجرور هم راغی، نو دا ټول اول به فاعل وایو، بیا به دا ټول نور ورپسې په نمبر وایو، او اخره کې به فعل وایو. دا فعل به د ټولو کې اخره کې راځي. ټیک شو جی. فاعل به د ټولو اول وي، فعل به د ټولو اخر وي معنا کې ترجمه کې. ټیک شوه. او نور چې را څومره پکې دننه دي د ټولو به موږ په دې کې منځ کې خبرې کوو. ټیک شو. دا به پکې په منځ کې اول ترجمه، اول به فاعل ووایو، بیا به دا نور چې ورپسې څونه مفعول به، مفعول له، مفعول معه، مفعول مطلق، دا ټول به پکې بیا ووایو، جار مجرور به پکې ووایو، مضاف الیه به پکې ووایو، موصوف صفت به ووایو. که چېرته یو جمله کې موږ سره دونه غټه وي که نه، دا ټول پکې راته شریک وي او دا به راځي مخکې. نو بیا به انشاءالله مونږ اول فاعل ترجمه کوو، بیا به ورپسې د دې نورو ټولو ترجمه کوو، او اخره کې به د فعل ترجمه کوو. ٹھیک شو. نو اوس په ذهبه کې یو هو ضمیر فاعل دی، هو معنی ده وہ ایک مذکر، اور د ذال هبا معنی ده گیا. نو وہ ایک مذکر گیا، وہ دو مذکر گئے، وہ دو مذکر گئے، وہ سب مذکر گئے، وہ ایک مؤنث گئی، وہ دو مؤنث گئیں، وہ سب مؤنث گئیں. ٹھیک شو. اوس په پښتو کې به وایي هغه یو ته چې مذکر مخې ته درته ناست نو ته په خپل درته ښکاري که نه چې مذکر دی که مؤنث، نو هغه ته به وایي ته لاړې، تاسو دواړه لاړئ. ټیک شوه. تاسو ټول لاړئ. ښه. اوس مؤنث ته مخې ته هغې ته وایي ته لاړې، تاسو دواړه لاړئ، تاسو ټولې لاړئ. او که نه نو لاړئ که نه، لاړئ خو بس لاړو که نه. نه 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 نه، دا نه به ماضي قریب وایي، نه به ماضي بعید وایي، دا به فعل حال بس ووایي چې یاره دا کار وشو. خو د قریب دپاره بیا خپل لفظ استعمالیږي، د بعید دپاره خپل استعمالیږي. ټیک شوه. یو به مونږ دې کې بیا رستو استعمالو، یو به قد استعمالو، یو به کانه استعمالو. او دغه کې بیا څه استمراري دي او څه پکې دا ټول مګم. دا اوس مطلق فعل دی، ماضي مطلق ته مطلق بس وی لاړو. نه مونږ وایو چې اوس په دې سات لاړو، او نه وایو چې یاره تلی وو، داسې به مونږ نه وایو، تلی وو نه بس لاړو، دا کار وشو. نو اوس په دې سات شوی دی او نه پخوا شوی دی، خو بس کار وشو. ټیک شو جي. نو هغه دې ته هغه ماضي مطلق دی ته وایي. ها، ماضي مطلق بالکل مطلق ماضي ده. بس فی الحال په دې کې مونږ قریب او بعید او استمراري او دا پکې نه، احتمالي استمراري دا پکې رستو خبرې دي، ډېرې رستو. ها، زما په خیال چې د صرفو په دویمه حصه کې به وي. ښه. او چې کومه مونږ آخري سیمسټر وي، هغه څلورم سیمسټر، نو هغې کې به انشاءالله وي. ها. نو اوس په صرف دومره وایي چې دا کار وشو، لاړو، هغه پیدا کو، هغه جوړ کو، هغه بخښنه وکړه. ټیک شوه. بس مطلق دغه به وایي. ها. او که بیا چې کله مونږ دغه وایو که نه چې یاره دا کار یې اوس وکړو، اوس دا اوس لفظ پکې مونږ استعمالو که نه، ابھی اس نے کام کیا،
कर लिया, अभी उसने काम कर लिया, उसने काम किया था कड़े वो नो दा कौस बया आगा बाइद शो अभी कर लिया नो दा बाइद शो और सिर्फ वो है मैं उसने काम कर लिया नो दा कर लिया चिरेगा दा मुतलक शो अभी पके आगा उस मौजूदा देखे बस उस शो करीब हो आगा पके न वैले कीगी ठीक शो नो दा पखपल ज़ेरा रवान दिन इंशाल्लाह په یو باندې به خو پورا تفصیلی سبق وي او خو به پوهېږه انشاءالله په خپله به بیا به په قرآن حدیث فقه وغیره کې درله سبق مزه هم درکوي جي ٹھیک شو چې کله په دې څیزونه ورو سړی پوه شي که نه بیا سبق مزه ورکوي بس وایي والله که بیا کله هم د استاذ په کلاس کې دا تنګ شي ها کله په دې وړو دا وړې نقطې نه دي دا چې سړی ځان سره لیکي که نه یو بیل یو کاغذ ځان سره ږدي او هغې ته بیا غور فکر کوي که نه نو دله بیا سبق مزه ورکوي والله که دا د استاذ په درس کې دا تنګ شي ها پوره ورځ که ورته استاذ لګوي که نه دله به سبق مزه ورکوي ځکه هغه په هره نقطه پوهېږي نو دا وړې نقطې نه دا ډېرې لازمي وي که نه اوس څنګه تاسو وایي چې یاره دا کار خو ماضي دی نو زه هم درته وایم زه خو معنا د ماضي کوم خو ته هغه قریب یا بعید ته سوچ کې که نه نو هغه په هغې دپاره بیل حروف استعمالیږي یو دپاره کان استعمالیږي او څه چې دی قد استعمالیږي دا مختلف حروف استعمالیږي انشاءالله هغه به په خپل ځای باندې راځي ها ښه جي اوس په مونږه صرف د دې فعله دا اول نمبر چې کومه د دی هغه دغه ورله دی ورکړی دی که نه د فاعل لام باندې دریو مانو باندې زبر دی نو اول مونږه اوس د دې گردان شروع کړی مو د اوله صیغه مې زده کړه ټیک دا اول گردان مې زده کړو د ذهبه د ذالحبه معنا ده گیا او هو معنا ده وہ ایک مذکر د ذالحبه معنا ده گیا هما معنا ده وہ دو مذکر ٹھیک شو نو معنا به څه کوي وہ دو مذکر گئے د ذالحبه معنا ده لاړو او د هم په دې کې دی او ما تاسو ته ویلو چې دا هم په اصل کې څه شی و همو د همو هغه ها او میم نه دی دا په دې ځال هبا کې پټ شو او هغه د همو هغه واو نه دی واو او الف ای راواغستو د ځال هبا سره یې ولګو په دې خو پوهېږئ که نه جي دا ما تاسو ته مخکې ویلي چې دا هم په اصل کې همو دی دا تم نه دی تم دا اصل کې تمو دی ٹھیک شو تم په اصل کې تمو دی او هم په اصل کې همو دی ٹھیک شو ها دا ذهبتم نه دی دا صیغه چې کله چېرته دې سره مخکې دغه استعمالیږي ضمیر که نه د مفعول ضمیر استعمالیږي نو دا بیا موږ ذهبتم نه وایو مخکې خبرې دي دا بیا موږ وایو ذهبتمو دا ذهبتم دا تم نه دی دا اصل کې تمو که نه نو هغه اصلي شکل به بیا راځي او د دې همو هغه اصلي شکل دلته راغی واو الف دلته راغی ٹھیک شو دا په خپل ځای را روان دي انشاءالله تفصیلي سبقونه به پرې وایو ښه جي اوس دا لږ د دې ذال هابا د دغه ځای نه واخله د اولې صیغې نه تر څوارلسمې صیغې پورې معنا ده لاړو ګیا ٹھیک شوه د ذال هابا معنا ده ګیا او صرف د دې فاعلونو معنی ورسره کوه هو هما هم هي هما هن انت انتما انتم انتی انتما انتن بس د دې ورسره معنا کوه اول د دغه ضمایرو معنا کوه او بیا ورسره د ذال هابا معنا کوه نو انشاءالله چې ته هر کومه صیغه م یادې هغه به تا ته یادېږي په دې طریقې سره معنا به دله درځي انشاءالله نو ذهبه معنا ده اول به د هو معنا وکړي وہ ایک مذکر او د ذال هابا معنا وکړه ګیا وہ ایک مذکر هغه یو مذکر لاړو هغه دواړه مذکر لاړل اټول مذکر لاړل ایو مؤنث لاړه ادواړه لاړې اټولې لاړې ٹھیک شو ته لاړې تاسو دواړه لاړئ تاسو ټول لاړئ ته لاړې تاسو دواړه لاړئ او تاسو ټولې لاړئ او زه لاړم مونږ لاړو اوس به ووایو شو جي ښه نو ذهب ذهبا ذهبوا ذهب ذهبتا ذهبنا ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبت ذهبتما ذهبتن ذهبت ذهبنا د اسلامي طالبانو د خامسي هغې ما ورته په دې اشارو باندې ضمایر یاد د گردان اولنۍ صیغې یاد کړو که نه تندی یې ټسو چې مونږ خو چېرته صرف ویلي نه دي تاسو اوس مونږ ته پته ولګېده چې صرف وي ها نو چې دغه طریقو سره په دې اشارو یاد شي که نه پخپله به معنا درځي ښه ته وایې ذهبه ته به وایې چې دا خو یو مذکر یادی چې لاړو ذهبه دوه لاړل ذهبو ټول لاړل ذهبت ما تاسو ته وایي چې دا تا د مؤنث
پہچان دی علامت ته ما تاسو ته په اسماو کې لیکلي وو چې ته به اسم د څه شي نه بېجان اسم به ته د څه نه پېژنې چې دا مذکر دی که مؤنث دی چې اخره کې ګول تا وي یا به مذکر وي چې ګول تا نه یا به مؤنث وي نه چې اخره کې ګول تا وي یا به مؤنث وي چې ګول تا نه وي یا به مذکر وي یاد هم دي که نه دا مې درته ویلي علاماتو نه نو دلته دا علامت نه دی دا تا دا د مؤنث علامت دی په صرفو کې په دې ګردان کې دا د مؤنث دا تا ساکن نه ده تا ساکن ها تا ساکن یادوم دا نور تاګانې نه یادوم صرف تا ساکن تا ساکن په ماضي کې دا د مؤنث پہچان دی ٹھیک شو نو ذهبت ٹھیک شو ذهبتا ذهبنا ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتي ذهبتما ذهبتن ذهبتو ذهبنا چې د ګوتو د اشارو باندې یاد کړه کنه نو ان شاء الله بیا به معنا صحیح کې ٹھیک شو دا لازمي دي او جی او جی دا حاضر د پاره به مخې ته کې ذهبت او جی بالکل شاه او جی ذهبت ذهبنا ٹھیک شو جی ارسه به وزل وای پورا ګوتو هغه پورا اشاره ور سره کوي ذهبا هي داسې ضروري نه چې زر وای ذهب نه ته په ګوتو اشارو باندې وای ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتي ذهبتما ذهبتن ذهبتو ذهبنا دی یوی اشاره ته سوچم کا اور سره معنا بدل په خپل یادېږي ٹھیک شو جی او دا ګردان په ژوند کې بدل نه یریږي ها یو خو چې کله زکات د پګوتو په اشارو کنه نو اول به تکلیف وي خو بیا به عادت جوړ شي بالکل به دا ټول ګردان به پګوتو باندې وکي بیا به ضرورت ذهبتم کوم صيغه ده ته به یاره دا جمع مذکر حاضر او زه برته ذهبت کوم صيغه ده ته واحد مؤنث غائب ٹھیک شو او زه برته ذهبت کوم صيغه ده واحد متکلم فورا به هر صيغه ذهبنا کوم صيغه ده ته جمع متکلم او ذهبنا کوم صيغه ده جمع مؤنث غائب او ذهبتن کوم صيغه ده جمع مؤنث حاضر ته به داسې هر صيغه بیا فورا پیژنې خو یو ځل په دې ګوتو باندې زکه نو دا ان شاء الله ډېر لازمي دي اوس په تاسو له صيغې در کوم یو صيغه به په دې ځای کې استعمالوي اوس دې ګردان ته به ګوري اقا شانتې به یو صيغه استعمالوي ښه جی هرې صاحب اوس اقا شانت په اشاره وکړه شاوس کیا پیدا کیا د خا لام قاف د دې معنی را پیدا کیا اوس د ذال حابه په ځای باندې خا لام قاف استعمالوه او دقه فاعلونه ورسره لګوه عمده چې کوم لګېدلي دي نو خلقا خلقوا خلقت خلقتا خلقنا خلقت خلقتما خلقتم خلقتي خلقتما خلقتن خلقت خلقنا ٹھیک شو خلقا اس ایک مذکر نے پیدا کیا خلقا ان دو مذکر نے پیدا کیا خلقو ان سب نے پیدا کیا خلقت اس ایک مؤنث نے پیدا کیا خلقتا ان دونوں نے پیدا کیا خلقنا ان سب نے پیدا کیا خلقتا تو نے پیدا کیا خلقتما تم دونوں نے پیدا کیا خلقتم تاسو ټولو پیدا کو خلقتی تا پیدا کو خلقتما تاسو دوانو پیدا کو خلقتن تاسو ټولو پیدا کو خلقتو میں نے پیدا ما پیدا کو او خلقنا مونږ پیدا کو خلقنا مونږ پیدا کو ٹھیک شو نو پیدا کیا ٹھیک شو اوس په دا به تاسو د دې ګردان لیکئ ښه جي کاپي دا به ولیکئ ما ته به ښایي ښه ٹھیک شو او جي بل ورپسې واخلئ غفر بر وزنی فعل وګورئ غفر معنی ده بخشش کیا بخنه وکړه غفر معنی سره بخشش کیا یا بخشا ٹھیک شو بخشا یا بخشش کیا نو دی کیا ہوا ضمیر فاعل پکی بیاو کا اس نے بخشا ان دونوں نے بخشا ان سب نے بخشا ٹھیک شو یا اس ایک مذکر نے بخشش کیا بخششم ویلے شي او بخشام ویلے شي ٹھیک شو جی غفرا غین فارا معنی دا بخشش کول
بخشش بخنه کول، مونږ پښتانه وایو په بخنه کول. ټیک شو؟ بخنه یاره وایي بخنه کوه، وایي خوراک څکا کم کړی، بخنه کوه ګپ شپ هم لګولی دی. ټیک شو؟ داسې وایو که نه، نه دا بخنه کول، بخنه وکړه، بخنه وکړه. نو غین فاره معنی ده بخشش یا بخشه. نو اوس همدغه غین فاره په اوله صیغه کې استعمال کا، غین فاره نو دې کې هو ضمیر فاعل دی، او بیا غین فاره او الف ورسره ولګه، غفرا په دې کې هما فاعل شو، غین فاره واو ورسره ولګوه، غین فاره تا ساکن ورسره ولګوه، غین فاره تا الف تا ورسره ولګوه، غین فاره نون ورسره ولګوه، غین فاره تا ورسره ولګوه، تما تم تا تی تما تن تو او نا. نو غفرا ګورې ورته غفره غفرا غفرو غفرت غفرتا غفرنا غفرت غفرتما غفرتم غفرتی غفرتما غفرتن غفرتو غفرنا. ٹھیک شو؟ او دغه شان دا خلقم په ګوتو به وایي ها، خلق خلقا خلقو خلقت خلقتا خلقنا خلقتا خلقتما خلقتم خلقتی خلقتما خلقتن خلقتو خلقنا. ٹھیک شو جی؟ دغه شان د دې ګردان به مو کوي ښه جي. فتح بروزني فعل، فتح بروزني فعل. فتح معنی دا کولا، کولاول، یو سیس کولاول، اس نے کولا، پدې کې هو ضمیر فاعل راولا، اس نے کولا. ٹھیک شو؟ اس نے هغه کولاو کو، فتح هغه کولاو کو، فتح هغه دوانو کولاو کو، فتحو هغه ټولو کولاو کو، فتحت هغه کولاو کو، فتحتا هغه دوانو کولاو کو، فتحنا هغه ټولو کولاو کو، فتحت تا کولاو کو، فتحتما تاسو دوانو، فتحتم تاسو ټولو، فتحتی فتحتما فتحتن فتحتو فتحنا. نو فتح معنی را کولاول. ٹھیک شو؟ ها دې سیو پسې ګورئ رفع بالوزن فعل، رفع بالوزن فعل. رفع معنی دا اوچتول، اوچت کړو. ٹھیک شو؟ رفع اسے ایک مذکر نے بلند کیا. ٹھیک شو؟ رفع ان دونوں نے بلند کیا، رفعو ان سب نے بلند کیا، رفعت اسے ایک مؤنث نے بلند کیا، رفعتا ان دونوں نے بلند کیا، رفعنا ان سب نے بلند کیا، رفعتا تو نے بلند کیا، رفعتما تم دونوں نے بلند کیا، رفعتم تم سب نے بلند کیا، رفعتی تو ایک مؤنث نے بلند کیا، رفعتما تم دونوں نے بلند کیا، رفعتم تم سب نے بلند کیا، رفعتو میں نے بلند کیا، رفعنا ہم نے بلند کیا. رفع معنی دا بلند کرنا. ٹھیک شو؟ جلسہ معنی دا بیٹھنا، کیناستل. ٹھیک شو؟ جیم لام او سین، جلسہ. جلسہ معنی دا وہ ایک مذکر بیٹا، اگا یو کیناستو، یو مذکر کیناستو، هغه دوانه کېناستل، هغه ټول کېناستل، هغه یوه مؤنثه کېناسته، دوانه کېناستې، ټول کېناستې، ته کېناستې، تاسو دوانه کېناستې، تاسو ټول کېناستې، ته کېناستې، تاسو دوانه کېناستې، تاسو ټول کېناستې، زه کېناستم، مونږ کېناستو. ٹھیک شوه؟ اوس همدا جیم لام سین دا به تر څوارلسمې صیغې پورې لګي، خو دې سره الف واو تا ساکن تا الف تا نون تا تما تم تے تما تن او تو نا دا به ورسره لګي. نو جلسه وہ ایک مذکر بیٹھ گیا بیٹا، جلسہ وہ دو مذکر بیٹے، جلسو وہ سب بیٹے، جلست وہ ایک مؤنث بیٹھ گئی، جلستا وہ دونوں بیٹھ گئیں، جلسنا وہ سب بیٹھ گئیں، جلستا پختو کی به وایو ته کېناستې، جلستما تاسو دواړه کېناستئ، جلستم تاسو ټول کېناستئ، جلستی ته مؤنثه کېناستئ، جلستما تاسو دواړه کېناستئ، جلستم تاسو ټول کېناستئ، جلستو زه کېناستم، جلسنا مونږ کېناستو. نو دا به دا خو یو ستاسو هغه ذخیره الفاظ شو. ټیک شوه؟ وکیبلري ورته چې وایي. او یو چې دی ستاسو به انشاءالله په دې ګردان پوخ شي. نو دا به د خپل قلم نه وباسئ او بیا به کوشش کوئ چې یوه صیغه دا تاسو په ګوتو یاده کړئ. هغه یو شان چې دی که نه هغه مشین په انداز کې جلسه جلسه جلسو جلسه جلستا جلسنا جلسه جلستما جلستم جلستما جلستن جلسو جلسنا دا د 15 ځله ویلی شو، خو
مقصد دا دی چې ته پې پوه شې. جلسه، جلسا، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستن، جلستو، جلسنا. اسے ظلمہ، ظلما، ظلما مانا ظلم کرنا. ٹھیک شو. ظلما اسے ایک مذکر نے ظلم کیا، ظلما دونوں نے، ظلمو سب نے، ظلمت اسے ایک مؤنث نے ظلم کیا، ظلمتا ان دونوں نے، ظلمنا ان سب نے، ظلمتا تو نے ظلم کیا، ظلمتما ظلمتم، ظلمتی ظلمتما، ظلمتن، ظلمتو، ظلمنا، ربنا ظلمنا. ٹھیک شو. ربنا